شا اخرى د ملت د دښمنانو نه داغونه عشق د احمد کتاب بلال مقام ته ورشا اخرى د ملت د دښمنانو نه داغونه وویل عمر بلال ته نن کړه ځانه جما په زرګونو د حضرت دې پتنګانا او بلا چمن د محمد د بلبلانا وویل بلال چې قصد مې کړی دی خبر شه وویل بلال چې قصد مې کړی دی خبر شه وروستو د حضرت نبا ونکړم بانګونه عشق د احمد کتاب بلال مقام ته ورشه اخرى د ملت د دښمنانو نه داغونه کړو عمر بلال صاحب مجبوره په اذانه ورسید په نوم چې د حضرت نبي سلطانه څوک د جړا پورته په محدد شد اسمانه څوک د جړا پورته په محدب شد اسمانه وی هر عاشق چې مې قربان لتا نصر شا وی هر عاشق چې مې قربان لتا نصر شا پورته شو د عرش په منارو کې تکبیرونه عشق د احمد کتاب بلال مقام ته ورشه اخرى د ملت د دښمنانو نه داغونه مخلک منصور په وینو وینځه درې واره ووهه نارې د عاشقۍ د سر د داره تندې کړه غالب د معشوقې د روح د پاره شاه غلام د یو د تمامي امت افسر شاه غلام د یو د تمامي امت افسر کړه په عشق کې د یو عاشق په ځان لګونه عشق د احمد کتاب بلال مقام ته ورشه اخرى د ملت د دښمنانو نه داغونه شاه ابن ادهم د نواب لباس بدل کا یا نادان زال د محمد د چمن ګل کا رستو کا کارونا د دنیا عشق اول کا راشه په دوستۍ د پاک حبیب کې قلندر شاه راشه په دوستۍ د پاک حبیب کې قلندر شاه پورته په جهان د عاشقۍ کړه نشانونه پورته په جهان د عاشقۍ کړه نشانونه عشق د احمد کتاب بلال مقام ته ورشه اخرى د ملت د دښمنانو نه داغونه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خالد د دوبۍ نه اول کال کړی و دی وایي چې په آخري عشره کې چې سړی صلات تسبیح کوي دا خو اوس منځنۍ عشره روانه ده دی وایي چې په آخري عشره کې سړی صلات تسبیح کوي او قضا لمنځونه کوي او نفل لمنځونه کوي دا خو ویلوړ ده نفل لمنځونه کوي نو دې څه اجر دی په آخري عشره کې لیلة القدر شپه راځي چې هر شپه باندې
اخیری عشره کې په هر شپه باندې چې ته عبادت کوي او لیلة القدر پکې راغی گویا کې تا 1000 میاشتې یعنی څه کم 50 کاله 48 سال عبادت ته وکړو. نو اخیری عشره کې ټولو نه کم داسې کار وکړي چې هر شپه باندې په اخیری عشره کې پته نه لګي په کومه شپه کې به لیلة القدر وي. نو هر شپه کم از کم 10 روپۍ بار ملکین 1 درهم کم از کم دا هر شپه صدقه کوه په د اخیری عشره کې او 2 رکعته نفل هر شپه کې کوه په د اخیری عشره کې او سوره اخلاص 3 پیرې وایه تلاوت کوه خو که نوره نشي کولی سوره اخلاص خو ویلی شي په ګاډي روان یې چېرته نو 3 پیرې سوره اخلاص دا 3 څیزونه خامخا کوه نو ته به گویا کې تا 48 سال پیسې صدقه کړي دومره ثواب به درته ولیکلی شي 48 سال تا د نفلو ثواب درته میلویږي 48 سال تا د 3 ځله کل هو الله چې وایي د یو ختم نو تا گویا کې 48 سال ختمونه وکړه د قرآن پاک دا 3 څیزونه خو خامخا کوه دې نه علاوه چې ته صلات تسبیح کوې نو گویا کې تا 48 سال صلات تسبیح ادا کړه په د اخیری عشره کې هر شپه صلات تسبیح کوه دا 3 څیزونه ما ذکر کړ دا خو هر یو سړی کولی شي په روانه هم کولی شي ګاډی چلوي که بېروزګاره په روزګار باندې هم وي هر یو سړی کولی شي وده کېږي نو بس په 15 منټه کې دا کار کېږي 1 روپۍ 10 روپۍ صدقه کا او دې سره 2 رکعته نفل وکړه او کل هو الله 3 پیرې بیا وده شه دا خو هر یو سړی کولی شي یا کار کوه دا خو په ولاړه کېږي په ګاډي کې دې سره تا سره نور عبادات چې کوې صلات تسبیح کوې یا قضا لمنځونه کوې یا نوافل کوې نو یا ډېرې صدقې ورکوې هره شپه باندې نو گویا کې ته 48 سال پورې دغه صدقې ورکوې صلات تسبیح کوې نفلونه کوې دومره ثواب به درته میلویږي. الله پاک زمونږ بخښنو دپاره څومره بانې لټوي نو هر یو مسلمان په د اخیری عشره کې چې محرومه نشي هره شپه ځان سره ولیکي زه به دغه شپه دغه کار کوم دې نه زیات چې وشي خو د 3 کارونه چې ما در صدقه کول نفل کول او تلاوت کول خپل وس مطابق دې نه بعد بیا که وده کېږي که کار کوه که نه یعنی ته کار کوې قرآن پاک ته یاد نه دی کل هو الله هر چا یاد ده نو کل هو الله چې چا قرآن پاک نه ویلم کل هو الله ورځي نو 3 پیرې وایه زیاته نه زیاته وایه خو 3 پیرې خامخا وایه دغه اعمال وکړئ. بیا درته وایم په اخیری عشره کې هر یو مسلمان دی سنس 1 روپۍ 10 روپۍ صدقه کوي هره شپه خپل کور ولته د پیسې ورکړي هغه د هم صدقه کوي هره شپه دته به 48 سال د صدقو ثواب میلوي هره شپه د 2 رکعته نفل کوي دته به 48 سال د نفلونو ثواب میلي هره شپه د قل هو الله تلاوت کوي گویا کې دته به 48 سال د ختمونو ثواب میلوي. امید دی چې خالد ته به جواب میلاو شوي. فیض الله تنها او کینګ ډاکټر رضاد الله او نور ارمان دا ملګری سلامونه کړي وقار احمد الله تاسو له اجرونه درکړي تاسو زمونږ دا پروګرام زیات نه زیات شیر کړئ چې خلکو ته ورسي نو تاسو ته به هم ثواب وي صدقه جریه به په رمضان کې چې یو ځلې ته پروګرام شیر کړې گویا کې تا 70 بار دا پروګرام شیر کړی دومره ثواب به درته میلوي او چې یو ځلې یوه مسله څوک زده کړي گویا کې 70 مسلې زده کړي او چې عمل پې وکړي لکه گویا کې 70 مسلو یې عمل وکړو نو تا ته به 100 نفرو ثواب په یوه مسله میلوي نو دې ته به په 70 کې ضرب ورکوه څومره ثوابونه دي نو پروګرام زیات نه زیات شیر کولو کوشش کوه په دې تاسو خرچه هم نه راځي په دې تاسو عزت نه خرابېږي بلکې عزت تاسو ته الله به زیات نه زیات درکړي. یوه وظیفه به درته بله وښیم وړه شانتې وظیفه ده که څوک یې وایي نو دی به قرضو نه خلاصي آینده دپاره به په ده باندې قرضې نه راځي او بې حسابه به کتابه به الله جنت ته داخل کړي د نعمتونو حساب به الله ورسره نه کوي وړه شان وظیفه ده په آخر کې هغه درته هم ښایم تاسو دا پروګرام زیات نه زیات شیر کړئ او هغه وړوکې شانتې درود شریف ته درته ښایم. ښه مسایل چا سره زده هم وي تاسو دلته کومنټس کې را لېږلی شي او په ټلیفون نمبر تاسو ته ښکاري په دې باندې ویلی شي کومنټس کې دلته لیکئ چې مونږ ته ښکاري نو د نورو ته چې فایده ورسي دې دپاره هم تاسو مسایل تپوس کولی شي. عبداللطیف بنوري السلام علیکم مفتی صاحب خپلې واده کړې خور ته سرسیا ورکولی شي. عبداللطیف صاحب ستا سوال چې خپلې واده کړې خور ته سرسیا ورکولی شي دې سره به د نجم الثاقب دغه سوال چې
مالدار یوه ښځه ده چې هغه خو خپله غریبه ده او خاوند یې مالداره ده، دې له سرسیه ورکولی شي. سرسیې ته چا ته ورکولی شي ما په ذهن کې راځي چاته نشه، ټول به ته بیان. ستا جواب دا دی چې او کومه ښځه خور دې واده کړې ده هغه غریبه ده، ضرورتونه نه پوره کیږي، ستاسو سرسیه پې کېږي، مور و پلار پې نه کېږي، نه د مور و پلار فدیې پې کېږي، د رونو پې کېږي، خویندو پې کېږي چې واده کړي شوي مال یې بیل وي، پر ور باندې هم کېږي، په خور باندې هم کېږي ښه غریبانان. او دارنګ یوه ښځه ده چې هغه خپله ورسره کنګال له څه نشته او خاوند یې مالداره ده، په دې ښځه هم فطرنه کېږي، ځکه خاوند ښځې ته څه نه ورکړي، ښځه یې غریبه هغې باندې هم کېږي. او سرسیه د زکات په شان باندې دا مور و پلار چې کومه سرسیه وي د نیا او نیکه دا په لمسو باندې نه کي، یا د لمسو یا د زمنو مور و پلار او په نیکه او نیا په دې باندې نه کي، په اصول و فروع باندې دا نه کیږي سرسیه. ښځه خاوند ته او خاوند یې ښځې له نشي ورکولی، د دوی مال مشترک وي. او بشیر الدین وایي چې د کریې په دکان باندې زکات شته، تاج ستا دکان دی، د دکان مالک یې په کریا دی ورکړی دی، په دې دکان باندې زکات نشته. کمې کریې تا ته میلاویږي جمع کایې کال پې تیر شي په هغو پیسو باندې زکات شته، که جمع کړي دي که خوړلي دي لګولي دي بیا زکات پې نشته. د دکان په سر باندې نشته، هغه دکانونه چې تا تجارت لپاره ساتلي دي چې ته والې چې دا دکان زه بیا خرڅ کوم په ګټه باندې، دې باندې بیا زکات شته. کریا باندې دکان نیولې سامان دی پکې اچولې، تجارت سامان پرچون سامان ارسو څومره سامان دی په دې سامان باندې زکات شته، چې کومه فروخت لپاره ته یخې دی او قیمت فروخت باندې به زکات ورکړي، چې په سوی ته خرڅوې هغې حساب سره به ته زکات ورکړي. طلحه احمد وعلیکم السلام. تاسو زیات نه زیات دا پروګرام شیر کړئ، تاسو له صدقه جریه وي. نور الدین زنګي وایي چې مفتی صاحب نماز وسوسې آتی په لمانځه کې چې وسوسې راځي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم درې پرې وایه چې کله لمانځه ته ودرېږې. اعوذ بالله من خنزب یا خنزب وایه، اعوذ بالله من خنزب دا وایه. دا خنزب یو شیطان دی، دا په لمانځه کې وسوسې اچي، د دې نه پناه غواړه. ولا حول ولا قوة الا بالله وایه، دا وسوسې به درته نه راځي. او بیا چې یو ځلې تا لمونځ ادا کړه وسوسې بیمار یې، بیا درته وسوسه شیطان واچي چې مثلا تا لمونځ نه ده شی دوباره وکړه، بیا شیطان خبره مه منه. الله دپاره د یو ځلې لمونځ وکړه اودس دې وکړه بس وشو، بیا د شیطان دپاره اودس مه کوه. د وسوسې سړی بار بار چې اودس کوي یا بار بار لمونځ کوي دته ثواب نه میلویږي، دا شیطان په وینا باندې دوباره لمونځ کوي. یو ځلې د الله حکم ومنه بس دا کافي دی. لقمان شنوری وایي چې زناناو دپاره مسواک استعمال شته، بالکل شته. لکه څنګه چې سړي ته د مسواک ثواب یعنی یو لمونځ 70 المنځونو ثواب ورته میلویږي چې په مسواک سره یې وکړي، دارنګې زنانه ته هم دا ثواب میلویږي چې په مسواک سره لمونځ وکړي دې ته 70 درجې ثواب میلویږي. زنانه دپاره خو لا ډېر ضروري دی چې خوله یې پاک کړي مسواک سره، ثواب ورته هم میلویږي. دی وایي چې دا فطرانې وزن څومره دی؟ اسلام بهادر ترابي وایي کبل چې ویلی دي د جواب ورکړی 2 کیلو. په دې کې 3 روایتونه دي، یو دی په کم 2 کیلو، یو 2 کیلو او یو د ساع چې کم او یو په باندې 2 کیلو هم شته. حسن الفتوا لیکلي په 2 کیلو غنم یا وړه د دې قیمت چې ورکې نو بیا هم فطرانه ووځي. مالداره سړي دپاره کجوري دي، کشمش دي چې ډېر مالدار یي وسې کي، او ګزارې خال سړی چې وي هغه به بیا غنم وله ورکوي. فطرانه څومره ده؟ نور افضل صاحب زمونږ د پیج ته لایک په دې کې ډیټیل شته که نه، پوره ډیټیل مونږ ورکړې ده. په غنمو په حساب 1.5 روپۍ، کشمش په حساب، کجورو په حساب د زمونږ پیج کې شته، د لایک کا دې کې وګوره. قاری نیاز محمد وایي چې په ټول بدن کې مې تکلیف دی، ټسټونه مې صفا راغلي، دعا راته وکړي یا الله قاري صاحب نیاز محمد صاحب ته شفا کامله عاجله ورکړي، روغ صحت ته الله ورکړي. سورة البقره تلاوت وکړه، که چا روحاني مسله وي، پریانو مسله، جادو مسله، د نظر مسله یکدم به ختم شي. سورة البقره یو ورې ووه په اوبو یې دم که په اوبو باندې ولمبه، الله پاک ته شفا کامله عاجله درکړي. مونږ درته دعا کوو رمضان مبارک ورځې شپې روانې دي، الله تعالی شفا کامله عاجله درکړي، ټولو بیمارانو ته د الله شفا ورکړي. بندہ نچیز وہی کہ ادار پر چیز لینے پر قیمت سے زیادہ اضافی 5 روپے لینا درست ہے یا نہیں؟ جی
یو سړی دی دکاندار تا ته وایي چې ته په قرضه کا اخلې په معنا نو زه لږ ګران درکوم دغه شی نو سودا وشي په دې باندې په قرضه باندې نو بیا دا جایز دي په نغدو باندې اگر چې کتا اخیستو هغه درته ارزان میلاوېدو په قرضه باندې لږ ګران میلاو شو یا مربحه مؤجله جایزه ده کم صورت پکې ناجایز دی ادا دی چې ته شی راوچت کې دکاندار سره دا فیصله نه وکړي چې په نغدو ده او که په قرض ده نو دا سودا دی نه کړي او ګران یې درکړي دا ګناه ده نه چې اول نه دی ورسره خبره صفا کړه چې په قرضه باندې په دومره باندې دی قرضه باندې خبره خلاصه شي ګران نو جایز دی نصیب ګل سلام کړی وعلیکم السلام مفتی سے په جمعه دعا د سنتو نه پس په کار ده او که د فرضو نه پس او یو دعا په کار ده که دوه نصیب ګل صاحب ضروري خو نه ده چې ته سنتو د جمعې په ورځ باندې د فرضو نه بعد یا د سنت دا ضروري نه ده لازمه نه ده حکم یې نه دی راغلی خو دعا یو داسې عمل دی چې یو عبادت دی هر کله د دې ممانعت نه دی راغلی ممانعت یې الله راځي چې ته یې لازمه ګڼې د دعا چې جمعې لمانځه نه بعد دعا نه وشي ګویا کې د لمونځ نه دی شوی خلکو ذهن کې دا وي مقتدیانو په ذهن کې چې دعا لازمه ګڼي چې نه یې وکړي نو امام مده ملامتیا کوي چې امام صاحب ته وایي چې ته ولې دعا نه کوې نو په دغه وخت کې بیا د دعا بدعت ګرځي ثواب نه بجای ګناه ګرځي التزام به نه کوي ضروري به نه ګڼي او که اسې ثواب د پر لکه نفل دی مرضی د کله نفل کوي او کله نه کوي په دارنګ کته جمعې په ورځ باندې د لمانځه نه بعد دعا کوي که سنتو نه بعد یې کوي ستا مرضي د ثواب درته ملويږي او که فرضو نه بعد یې کوي هم ستا مرضي ده کولی شي اجازه درته شته التزام یې نه دی پکار محمد خلیل خالد وایي چې ما اول تپوس کړی جواب میلاو شو جزاک الله الله تاسو مسلې ټولې حل کړي سلام مفتی صاحب څنګه الله تعالی دې په عمر کې برکت واچي وسیم خان وایي الله دې ستاسو په عمر کې برکت واچي الله دې دا دعاګانې ستاسو په حق کې قبولي خاص سوار خان وایي چې کدا تکاوت ته وجه نه د ستړي دی وجه نه روژه ماته کړې د دې څه ترتیب دی جواب غواړم چې ستړی وي روژه ماته کې او په کور کې په حاضر کې په سفر کې نه او صرف ستړی روژه دې ماته کړه نو خوش پتر روژه در باندې ووخت یو در باندې قضا به هم راوړې کفاره به هم ورکوي که دومره ستړی شوی چې بالکل یعنی تږی شوی تندې نه دې ماته کړه چې اوبه ونسکې نو مرګ درته راځي مرې یا بیمار یا بیماري دې زیاتېږي بیا دې ماته کړه بیا به یوه روژه ساتي نه صرف تکاوت ته پره چې ستړی شوی یم نو خامخا روژې کې خو سړی ستړی کېږي ستړی ورته لګي په دې وجه دې ماته کړه نو شپېتې روژې به ساتي اسامه خان قار وی چې ذکر بالجهر د پر تداعی ثابته ده کنه نه خو ذکر بالجهر د پر نه اخفاء د پر ذکر د پر خو تداعی دا کومه طریقې باندې چې خلک کینی نو راواړي چې راځي چې ذکر بالجهر او تداعی د پر خو ثبوت نشته او که تداعی پکې نه خلک راجم شي یو ځای کې ذکر کوي او ټول ذاکرین وي په مسجد کې یا په یو بیٹک کې یا اجرا کې ټول ذاکرین نور د نورو کارونو ول خلک نه صرف ذکر ول خلک وي او نور خلک نه ډیسټرب کی یوازې بهر نه وځي په خپل کې دوی په زور سره ذکر کوي خو یو طریقه غلطه ده چې یو ورته وي بل ورپسې وای لکه پرایمري سکول کې چې د خلک پاړې وي په دې طریقه نه دا غلطه نه ټول سره راجمع شوي دي ذکر کوي اوچته واس سره که جمعات کې چې خلک کینی تلاوت کوي په اوچته واس هر یو سړی په اوچته واس تلاوت سره کوي دا ذکر بالجهر ذکر دا جایز دی د چا منع نه دی ویلی چې په مسجد کې خلک راجمع شي تلاوت کوي په اوچته واس تداعی پکې ثبوت نشته دا تداعی نه خلک را بالي چې راشه دا رنګي د غزنانو د پر چې کم تراوی دي یو حافظه ده په کور کې د پر تراوی ور کوي په جمع سره چې مانه قران پاک هیر نو د پر د ربلن خلق راوالی دا جایز نه دي ابو عبدالرحمن وی چې عشر بکلا ورکای قرض او خرچه به ته وباسه نه پیداوار نه به اول عشر وباسه رستو به قرضې مرزه او خرچه ته وباسه اول به عشر ته وباسه خړ خیبر وای چې کم مولانا صاحب چې پردې خزې د موي په هغه پس المنس کی ولې نه کی
نو دم خو جایز دی کنه، دم خو علاج دی، روحاني علاج دی، لکه څنګه چې ډاکټر چې جسمانی علاج کوي دمونه علماء کرام کوي، نو دا خو جایز دی دم، دې کې خو څه ګناه نشته. چې عالم دم نه وکړي نو وهمي وکړي، که څنګه دم به څوک کوي؟ عالم به یې کوي. اسلام بهادر ترابي وایي چې پنجپیریان مستقل امام جوړولی شي که نه. چې تاسو په محلې کې ټول دیوبندیان دي، پنجپیری صرف امام راولي، نو دا خو انتشار تی جوړیږي، نور المنځ ورپسې کیږي. که مستقل امام جوړولی شي المنځ ورپسې کیږي. خو که تاسو په علاقې کې ستاسو په غږ کې ټول دیوبندیان دي، نو یو پنجپیری راولي، نو هغه مزاج بس بدل وي د نورو نه، نو لہذا دې نه به انتشار جوړیږي، نو دیوبندي عالم وساتئ، نور خو لمونځ ورپسې کیږي. په تراو کې 15 بعد الوداع تسبیح ویل بدعت دی کنه. دا ځان نه خلکو جوړ کړي روحاني طالب، د کم تسبیحات دي دا خلکو ځان نه جوړ کړي. تا مرضی ده چې دا 2 تراویحه کې یعنی 4 رکعات نه بعد تلاوت کوي، ذکر کوي، نور دینی خبرې کوي، چای پکې اسکي او پکې اسکي، تا مرضی ده. او که دا ذکر چې کم جوړ شوی دی تر کومه دوه دا کوي، ګناه پکې نشته، او د دې ثبوت نشته په شریعت کې، یعنی شرعي ثبوت یې نشته. مفتی صاحب میں ڈریاور ہوں، میرا کوئی اور کاروبار نہیں، میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں؟ لقمان شنواری بالکل چې ته صرف ډریور یې او تا ضرورتونه نه پوره کیږي په دې تنخواه باندې چې ډریوري کوي، کور کې د ضرورتونه نه پوره کیږي. ضرورتونه نه مراد کپڑے دي او خوراک ته، د خوراک ضرورتونه. ځنه خلک خواهشاتو ته ضرورتونه وي، مثلا گاډي نشته، گاډي ته خو ضرورت نه، چې هغې نه بغیر ستا زندگی نه تیریږي، داسې ضرورتونه دي نه پوره کیږي، نو ته زکات اخیستلی شي، فطرانه هم اخیستلی شي. عابد رؤوف وایي چې قیام عدل نیکیوں کا صلہ ہے، یا قیام عدل کی جدوجہد مسلمان کا فرض. قیام عدل لپاره به مسلمان جدوجہد کوي، د خو د قرآن پاک حکم دی، د په هر مسلمان باندې فرض دی. خو کم جدوجہد چې زکو ضروري نه ده چې بس هغه د بل کوي یا بل مسلمان یې کوي، نو هغه ضروري نه ده چې هغه ماته وایي چې زما په شان جدوجہد کو. هر یو مسلمان قیام عدل د پاره، خلافت قیام د پاره، په خپل محور کې، په خپل علاقه کې خپل ترتیب باندې مختلفې طریقې علما خودلی دي، علما مشورې مطابق چې مهنت کوي، دعوت تبلیغ کار کوي، دا هم د خلافت لپاره یو کار دی. دعوت تبلیغ، تعلیم او تعلم ورکوي، دا هم صحیح کار دی مدرسو کې. او مبالغ دی دعوت تبلیغ کار کوي، او جهاد فی سبیل الله کوي، چې کم ځای کې جهاد فی سبیل الله فرض دی، شرایط پکې پورا دي. نو چې کم علماء کرام په کومه علاقه کې په کم ترتیب باندې تاسو جدوجہد وخی، هغه جدوجہد پتا باندې فرض دی، لازم دی. سبحان الله، ماشاءالله، ثنا الله، و الله دې تاسو له اجر درکړي. بهران الله و السلام علیکم السلام. 40 ربنا محمد خالد صاحب وایي 40 ربنا په اخیری عشره کې ول څنګه؟ بالکل بهتر دی. کم ربنا په قرآن پاک کم دعا راغلي، دا ټولو نه بهتره دعا دادي. د 40 ربنا په قرآن پاک کې چې کمی دي، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ربنا هب لنا من ازواجنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، د ټولو سم کمی دعاګانې دي د قرآن پاک نه ثابت دي. دغه په اخیری عشره کې وای گویا کې ته 48 سال پورې دا ویل، دومره ثواب دی. په اخیری عشره کې خامخا وایا. شاه مهربان وی چې افتری د پاره سلام مالګه پاره سلان مالګه چک کولو سره رجا خو نه ماتي ولې چې کوي مکرو کیږي ورسره چې خلیته د مالګه واچول د سره رجا مکرو کیږي. افتری د پاره مالګه ما چک کو، بس یو مقدار معلوم کا چې 1 کیلو سالن دی، پاغه کې 1 چمچ غورځوا، چې 2 کیلو 2 چمچ خپل مقدار مطابق پکې غورځوا، په خوله باندې مالګه ما چک کوه. تا دا مسله لیدلې ده چې یو سړی ده چې هغه ډېر سخت مزاج ولده، غوسناک دی، نو هغه ښځه چې دا هغه یریږي چې داسې مالګه زیاته او کمه شي، هر وخت په مالګه باندې جنګ کوي. نو هغې ښځې دپاره علما کرامو اجازت ورکړی چې لږ غوندې د وسه کې خو تیرهیي دی نه،
نو دا خو هر چا دپاره خو اجازت نشته نو سکل مه کوه مقدار یې معلوم که ذیشان احمد خټک نصیب خان جزاک الله خو یو سړی چې د منیر ورکزی وایي چې یو سړی د ګردې بیمار وي ګردې روزانه درد کوي ټلیفون یې بند کړه که چې ته وایه که نه سی پوښتنه مې مو ته یاد سی خو ګردو بیمار دی روزانه درد کوي داغه حساب دی چې سړی د ګردې بیمار دی ګردې درد کوي بغیر د اوبو نه ګردې نه کرري چې اوبه نه وڅکي یا ګولی نه واچوي نو د ده پر روژه پرېښودلی شي فدیه دې ورکوي رشید افریدي وایي چې السلام علیکم مفتي صاحب د ګردو بیمار د وجې نه مې څو روژې نه دي نیولې او اوس یې د نیولو طاقت نه لرم څنګه فدیه ور که نورې روژې لرې د فرض صرف 2-3 دن دي 2-3 ولره که نه که اوس یې نشي لرلی چې کله یخني وي په یخنۍ کې ولره که بلکل یې نشي لرلی بیا فدیه ورکوه خړ خیبر وایي زما نوم سید رحمان دی دعا راته کوه سر مې خوږیږي الله دې شفا کامل عاجله درکړي ټولو بیمارانو ته د الله پاک سید رحمانه شفا کامل عاجله ورکړي رمضان مبارکې ورځې دي تاسو الله نه وغواړئ چې یا الله ټولو بیمارانو ته شفا کامل عاجله ورکړي زیان شکیل وایي چې دعا کې یا الله پریشانۍ د زیان شکیل ختمې کې سیاس زید وایي په شیا پسې لمونځ کېږي نه کېږي ورپسې حافظ خټک وایي چې السلام علیکم په روژه کې ګیره جوړه کې روژه ماتېږي که نه ګیرې جوړولې سره روژه نه ماتېږي ایمان ورسره ماتېږي چې په روژه دې وي په خوله باندې بیا ته په روژې کې خو به د ګناه نه ځان بچ کوې او ته ګناه نه ځان نه بچ کوې بلکې ګیره پکې جوړه کې نو ایمان ته د خطره ده خو روژه ورسره نه ماتېږي په ګیره جوړولو سره چې رټ وڅکئ سګرټ یادوي که خیر الله سګرټو سره روژه ماتېږي घर वाली का रोज़ाना बुखार चलता है डॉक्टर दवाई के साथ ठीक नहीं हो रहा है आप कोई वजीफ़ा दे लुकमान शनवारी हुई जमा कोर वाला काना बीमारी न टिकी तबा पकेदा अल्लाह दे शिफा कमिल अजिल वर सूरतुल बकरा दे वही पोबो दे दम की वदिस की वदे लाम भी उम्मीद दे कि अल्लाह बा शिफा वर मेहरानुल्लाह वही कि मुफ्ती साहब और मौलाना फजल रहमान द मरियम नवाज सर ढेर निज़दे ताल्लुक साथी सोशल मीडिया बांधे दा वरला जायज़ देखा ना मेहरानुल्लाह से पा गैबत सरा पावरेदल सरा या पकवलो सरा बिया बिलखुसूस दे उलमाए किरामो दागा कार कई दावी कार न हाँ मेहरानुल्लाह से पर रमज़ान के लगा गो कैदा से احتیاط وکړئ په دې روژه ماتېږي غیبت سره یا غلط پوسټونه چې په رمضان کې شیر کوي په دې سره روژه ماتي په روژه کې لږ غونې د روژې احترام وکړئ دا یو بل د سیاسي خلکو د تصویرونه سره الټه کړي یا څه دروغو پوسټونه جوړ کړي په سیاسي خلکو پسې نو دا په روژې کې یو بل بسې ما شیر کوه په دې شیر کولو سره ستاسو روژې ماتېږي روژې کې لږ روژې احترام وکړئ که عالمي که غیر عالمي مثلا که عمران خان تصویر چا الټه کړی یا عمران خان باندې چا دروغ یو پوسټ جوړ کړي چې عمران خان غل دی او دا دی وي نه او که وي هم غیبت دی په روژې کې د غیبتونه مه کوئ او که دا غلط پوسټ چا پسې لګولی نو بیا هغه کوي نو دا بهتان دی په دې سره روژه ماتېږي په روژې کې څنګه چې ژبه باندې به کنټرول ساتي په سترګو په غوږونو باندې داسې به په د فیسبوک باندې هم کنټرول ساتي غلط څیزونه پکې نه ګوري او نه به شیر کوي که شیر کوي نو دې سره د روژه ماتېږي هسې به ټوله ورځ ځان ولې ستړی کوي خو بیا روژه مه نیسه خوراک کوه خپل نبی علیه السلام فرمیلی دي چې یو سړی دی په روژې کې د ګناه نه ځان بچ نه کړي د فیسبوک ګناه خاص کر کې دا پکې شامله چې په دې کې د غلط پوسټونه شیر کوي دا سیاسي خلکو پسې دروغ وایي یا رښتیا وایي غیبت پسې کوي چې خلک ورته داسې پوسټ چې هغې په کتلو سره سړي د هغه کس نه نفرت پیدا کېږي دې ته غیبت ویلی شي نو دا پوسټونه چې ته شیر کوې نو ستا روژه نه کېږي نبي علیه السلام فرمي
چې هسې د ځان ستړی که ځان دې وږی که په ځان وجود ته تکلیف ورکړه وجود ته به تکلیف مه ورکړه که ته د فیسبوک د غلطو پوسټونو شیر کولو نه نشې منع کېدلی سندرو اورېدلو نه نشې منع کېدلی او شیر کولو نه غلط پوسټونه شیر کوي سندرې شیر کوي ځکه سیاسي سړی سیاسي دا مطلب شو چې ته غلط خلکو پسې خبرې کوي نو بیا روژه ما سته خپل بدن ته تکلیف مه ورکوه نبي علیه السلام فرمایي چې دا گویا کې داسې دی چې هسې ځان ستړی کړه ځان یې لوږه تېره کړه تنده یې تېره کړه چې دی ګناه نه باچ نشي یو رمضان روژه اوس اخري عشره روانه ده په دې کې خو د چې ګناه وکړه گویا کې 48 سال که ته په د اخري عشره کې غلط پوسټ شیر کړه گویا کې 48 سال دی دا پوسټونه شیر کړي دي غیبتونه دي کړي ګناه دي کړي کنځلې دي کړي یا د بد رد وي په رمضان کې د ډنسونو نه د جلسو جلوسونو نه ځان وساتي ډنسونه خلک پکې کوي سندرې پکې اوري دې نه ځان وسه یو رمضان روژه دی کې باندې الله باندې ځان وبخي نبی علیہ السلام فرمی چې رمضان روژه تیر شو تا ځان ونه بخه په الله باندې الله دې برباد کا او هلاک ته کا دا جبرئیل امین او نبی علیہ السلام فرمیل چې امین الله دې تباہ او برباد کی دغه انسان چې دې په رمضان کې الله باندې ځان نه وبخي یعنی ګناه نه ځان بچ نه کی نو دې فیسبوک ولا ګناه نه ځان زیات بچ کوي ښه او تا دا ویلی دي چې فضل الرحمن صاحب بریم نواز سره ګرځي را ګرځي نو دا د مات سوال فقهي سوال را لېږه ښه په رمضان کې د سوالونو نو د شیزونو نه ځان بچ کړي ښه اخري عشره روانه ده گویا کې زر میاشتې ته چې ګناه پکې ګویا گویا کې زر میاشتې ګناه دی وکړه په دې کې ګناه نه ځان بچ کړه بیا وروستو یې که الله به دې منې کړي که بالفرض نه منې کېږي وروستو خو به دومره عذاب نشته په د رمضان کې ډېره ګناه ده جلسې او جلوسونو نه ځان وساتئ په هغه کې په د رمضان د ډنسونو منسونو نه روژې مه خرابه او که خامخا نه منې کېږي بیا داسې وکړو چې روژه منې سیاسي د بدن ته تکلیف مه ورکوي بدن به ورته بد دعا وکړي په لمانځه کې چې سستي وي تیمور خان وایي دې دپاره څه وځي سورة الاخلاص وایه لس پرې سهار او لس پرې ماښام دو ګوټ شی ماته راکړه دلته راشه موبایل ورکړه مفتی صاحب چاند بارے کے تاسو سو تفصیل بیان کړئ موږ لاچی کوهاټ کې هر ټایم لانجاوي یو مفتی دا غایي خیلال کمیټۍ چې اعلان نوي کړی که څوک یې وګوري هم اعلان نشته دا اعلان او قاضي کوي حافظ جان صاحب اوږد بیان دی رالیږلی دی خو وایي چې یو مفتی صاحب دی هغه وایي چې رمضان یا د عید ولا پسترګو باندې اوینه هم عید بنه کوي نه دروغ وایي چان هلال کمیټي ورته څه فرض ولا ذمه نه ده د انتظامی امور کا ودی لیدله یو دوه کسانو او صحیح کسان وي خپل روژه هم کوه خپل اخترم کوه ښه دا شرعي مسله ده احمد نصیب خان سلام کړی وعلیکم السلام الله دې مسلې حل کی په اتقاف کې د جماعت نه بار وته شي اسد خان وای امتحان دی وی چې امتحان دی وی سجاده سرداج احمد اتقاف ته پر کته زمونږ دا پیج لایک کې کنه اتقاف ولا مسائل چې دی هغه ما ضروری بیان کړی دی په 2-3 منټه کې هغه وګوره خو بار صورت امتحان د پاره چې امتحان در روان دي تعالی پته اعتکاف ته مکه نه که اعتکاف ته پر امتحان ته وته نو اعتکاف ته متی قضا به راوړي نو په امتحان ولا خلک ته اعتکاف ته نه کینی کینی نفلی اعتکاف ته د کینی سنت اعتکاف ته نه کینی الله سورز مثلا 3 ورځې نه بعد امتحان 3 ورځې دی کینی بیا راوځي حافظ جان دلته کله کې یو مولا ورسره ناکې هغه بار چیلنج کوي چې ما چاند باره کې بک لیکلی دی څوک ما سره مناظره وکړي رایه ولا حافظ جان صاحب دا شوقي پورا شو په زکات او په عشر کې فرق نوید او زکات په پیسو کې دی عشر په پیداوار کې وي په غنمو کې اوربشو کې په سبزۍ کې او زکات په پیسو کې څلوېښتمه عشر یا وي لسمه یا شلمه
مفتی صاحب د سترګو نظر د پاره عمر رحمان سترګو نظر د پاره وظیفه خم یو بل بهترین درود دی چې سره بستا سو رزق ډیر فراخي قرضا بدر باندې نه اوري ان شاء الله ټول عمر که قرضا در باندې غره برابر الله به ختمه کی هغه وظیفه ما تر یادوي په اخر کې درته خایم خاطر ډیره بهترینه وظیفه نظر د پاره د چې مسبخین نه پس صورت عبس وتولى صورت مسبخین نه پس یو روایت سلام جی کری صاحب لگ کور د پارا سو وظیفه راکا وسیم افریدی کور دی چنوي خپل کور غواړي دی الله نه نو دغه او 10 ولا وظیفه وای هر وخت او 10 کې اوس ادا سی وای چې اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي وای جزاک الله مفتی سي محترم د سعودي عرب نه آباد احمد ملګری تاسو کوي چې مونږه جمعات کې دلته اکثر اتر رکعات تراوی کیږي او د باقي 12 رکعات مونږه کوم ځای کې وکړي دا خپل ځای کې وکړه په جمعات کې هم کول شي چې امام کله فارغ شي وتر ور سره وکړه او بیا غنه بعد ځان ته کول شي او کنه کمرې ته راشي په خپل کمرې کې هم کول شي جایز دي تا دا پاره خو نن سبا رواج چې خلک په فیسبوک خلکو تصویر بدل کوي یا د زناورو تصویر بدل کوي څه نقصان نشته ولی نشته څوک چې د چا تصویر بدل کی مصلای او کی گویا کې مخ کی بدل را بدل کی بدخکاری چې خلق هغه سړی په خپکیږي ډېر لوی ګناه ده او دا ګناه پر روزه کې چې څوک کوي ما درته و چې د روزه نه نسی روزه نه کیږي روزه چې کم فائدہ دا مقصد دا غور ته نه ملويږي چې په فیسبوک باندې غلط تصویرونه او غلط خبره او دروغ شیر کوي را شیر کوي څوک چې چا شیر کړي هغه پړاوي هم ما داسې فیسبوک باندې داس شی ما ګورو چې هغه چا تصویر ولټه کړی یا دروغ پوسټ جوړ کړی چا پاسه سیاسي مولای که دغه سیاسي عام سړی وي که سیاسي مولوی او که غیر مولوی چا پاسه چې جوړ کړی دا ما پړاوي او ما شیر کوي اولی تحقیق کوي چې دا رښتیا دي او کنه تحقیق یو که شیر کول پتا باندې لازم نه دي بس تحقیق نه بغیر خو چې بالکل شیر نه کوي تو قاضي هونه جوړ شوی چې تو د غټه سیاسي خلکو مثلا د نواز شریف مثلا د عمران خان د پرچا قاضي جوړ کړی چې هغه غل ثابت ہے غلی ثابت ہے یا علماء کرام پس بد قاضي هونه جوړ شوی الزامونه چې چا باندې الزام بیل شي جرم بیل شي الزام په چا باندې هغه یو بل ته شرکای نو ته پکې ګناګاریږي گویا کې 48 سال دغه دروغ شرکای دومره ګناه ده په رمضان کې د نزان وسه جی جزاک الله مفتی سي محترم دا شاهد دیر نه دی وای چې زمونږ خور د غریب د خوانې چرسي بنګي دی وسته په غنم وخت کنه زمونږ د پلار د غنم مرکولی شي کنه چې نه تاسو پلار چې کم زکات ته او شر د دانش ور کوله تاسو چې کم خپل پیداوار وي هغه ور کوله چې د پلار ولا لور ته نشي ور کول جی جزاک الله مفتی سي محترم دا ساجي جاپان نجی تاسو را سلام کوي پروګرام څخه السلام ورحمت او چې مونږ د سرن په وخت کې ترکاری سکلی شو کنه مالګه جواب می درکو د کې چې تاسو مالګه نشي سکلی سرن په وخت او مکرو کوي روزه کتره شو به روزه ماتيږي مالګه او کو د سکلا هم مکرو د کړه السلام علیکم او سحری لپاره اذان څنګه دی روحاني طالب سحری د لپاره اذان نشته نور اوازونه کوه اعلان کوه خو بانګ مکوه سحری د لپاره ابو حور عین مفتی صاحب د دویم عشره دعا خو بیان پروګرام دی جی بالکل یو پروګرام دی وای مسله سره سو کوم دی دویم عشره کې استغفار ډیر وای د مغفرت عشره نو ممسره خان نو ممسره بکف شمشیر وای چې روزي په حالت کې مټی کانا نمک کانا یا غیر طبي چیز کانا کیسا ہے مټ نو نمک چې دا خوراک ته د خو د سره خروجا ماتيږي دا غذا ده او دارنګ په غسر هم روزه ماتيږي په خاورو سره واګه چې په دې باندې کفاره به نه راځي قضا په راځي ثنا الله وی چې د مفتی مدرر الله نمبر پکار دی موبایل راکا چې اوس درته وخم جی دی باندې مفتی سره خبرو کا چې شک ما ورانه وای کله خو ګناه ده شک ورانه ول یا بدلول دا خو سخت ګناه ده مفتی سره باندې خبرو کا مفتی مدرر الله صاحب نمبر دی 0313 9755 418 صحیح ده فارغ ټینګ ریمو کې ان شاء الله به تاسو لمونږه تفصیلی جواب درکو سوي تا خلک سوالونه کوي تاسو آصف ورغزی مفتی صاحب مردا فند
شته دا اسې خلکو یو شی جوړ کړي مرده دپاره فنډونه جمع کوي او هغې باندې غلط رسمونه او رواجونه کوي ګناه ده مرده دپاره فنډونه جمع کول جایز نه دي دا صرف او صرف دې دپاره چې رسم و رواج پې وشي او رسم و رواج باندې ثواب نه دی ګناه دی پکې دا فنډونه مه جمع کوئ عمر رحمان مفتی صاحب زما مور د سترګو اپریشن کړی دی اوس د سترګو کې قطرې اچوي نو روژه نیولی شي روژه دې نسي چې قطرې اچوي خیر دی اچوي دی اگر چې دا مری ته ځي خو چې ډېره مجبوري اچوي دي زه کتابونو لیکلي دي سلام کړے شفیق اللہ ہمدرد وعلیکم السلام آپ کی مسائل سنتا ہوں ذہین اللہ وہی دوڑ چیز تاسو مسائل آورم اللہ دے تاسو زندگی در کی صحت دی در کی یا اللہ ذہین اللہ دوڑ چیز سب مسائل ټول مسئلے حل کے شرعی حاجتونه یا الله ټول پورا کې محمودی جنان په ډراپ یا انجکشن لګولو سره روجا متیږي نه په ډریپ سره نه په انجکشن سره کا انجکشن دا رګ ولې او کا د غوخي ولې په یو باندې نه متیږي نه په ډریپ باندې متیږي نه په انجکشن روجا نه متیږي شفیق الله همدرد وایي مولانا صاحب فدیه څومره ده یو سرسیا یو فدیه ده یو سرسیا 150 روپۍ ده فدیه هم 150 سرسیا فطرانه او سرسیا د روجي کې خلق وباسي مشومانو د پر خپل هم او فدیه دغه دا چې روجا نشه ساتله هغه په مقابله کې هغه په بدل کې پیسې ورکړي هغه ته فدیه ویل شي کفاره دا چې کله روجا ماته کې قصدن هغه په موقع کې روجي ساتي او پیسې ته کفاره ویل شي السلام علیکم مولانا صاحب قرآن پاک تلاوت دوران چې تلاوت کوي کوم سجده راشي پکې لګ نظر واچوي هغه السلام ورحمۃ اللہ جی دا السلام علیکم مولانا صاحب قرآن پاک تلاوت دوران چې تلاوت کې کوم سجده راشي پکې لګ نظر واچوي هغه نیت سو او سجده کولو طریقه راته لګاو ها عتیق بھائی مسله څه دا وایي ها شفترانو څه کوي دا خو بس سجده چې کله راغله په لمانځه کې نو هغې دپاره څه راغواړئ کاټنې صحیح ده کاټنې چې کله سجده راغله نو بیا بس لاړ شه په زړه کې نیت خو دې هسې په زړه کې دی چې دا د تلاوت سجده ده ډایرکټ لاړ شه سجده وکړه او بیا راپاسه صحیح ده او سوي دې کې احسان افریدی او دا بلبل برګری بیا سوال کو چې د دویمه عشرې دعا سره استغفار دی استغفر الله ربي من كل ذنب دا استغفار ډیر وایا السلام علیکم مولانا صاحب قرآن پاک تلاوت دوران اب قرآن پاک تلاوت دوران چې سجده رش تلاوت چې ختم شي نو پاسه سیدا او الله اکبر او بس دغه سیدا شو درې زره سبحان ربي الاعلى او بیا را پاس السلام علیکم مولانا صاحب قرآن دی جواب مونږ درکو او السلام علیکم احسان الله افریدی ویش مولانا صاحب دی جواب خو می درکو یو حافظ دی هغه د ترواخی کی غلطیان کیږي او فتح نه ورکای د دې وجنه چې هغه نوې حافظ دی او بیا تینا ډېر غلطیان کیږي دا څنګه دی خو بیا ختم نه کیږي معاذ خان صاحب یو حافظ صاحب دی نو قرآن پاک سم یاد نه دی او فاتحه هم نه اخلي یعنی فتح چې ورکای نه اخلي یا پاغي باندې نورم غلطی کی نو دې سره به ختم نه وشو کنه غلطی په کیو پورا قرآن پاک ویل دا سنت دی مولانا صاحب فطرانه څومره ده 1.5 روپۍ ده زمونږ د ناصر خان سوات تی صاحب زمونږ پیج لایک په دې کې ډیټیل شته کنه په دا پیج کې کم نوی ملګری دا زمونږ پیج لایک په دې کې ټول مسائل ذکر دي تاسو کتلی شئ زړه مسائل پکې پروت دي خو زیات نه زیات شعر کې چې خلکو ته ورس صدقه جاریه شي تاسو دپاره په رمضان کې خو ډېر ثواب دی
لکه یو ځل شعر کې گویا کې 70 بار د شعر کړو، په آخري اشرا کې د شعر کړ گویا کې 48 سال د شعر کړ، دومره ثوابونه. السلام علیکم مولانا صاحب، قرآن پاک تلاوت کې چې تلاوت کې چې کومه سجده هغه نظر وا چې جواب می درکو، نیت یې بس نشته په زړه کې وای چې قرآن تلاوت سجده کوم، الله اکبر وای، درې ور سبحان ربی الاعلی وای، الله اکبر سره بیا را پاس. حسین احمد محمد وای چې زکات په چا چکی چې چا ضرورت نه پوره کیږي کنه، ضرورتونه یعنی د خېټه ضرورت، د کپړو ضرورت، چې هغه نه بغیر زندگی نه تیرېږي، د ته ضرورت ویل شي، چې د ضرورتونه نه پوره کی په هغه باندې زکات کیږي. السلام علیکم، قرضہ بہت زیادہ ہے، یو اس کے لیے وظیفہ. طواب گل صاحب ما ویلیو چې زه به تاسو ته یوه بهترینه وظیفه ښیم. کتا باندې دا غر برابر قرضا وی غر برابر الله به ختم کی، او چا باندې چې قرضا نه وي په ټول عمر کې به الله قرضدار نه کی، او الله پاک په نعمتونو حساب سره نه کوي. الله پاک په جنت ته به حساب به کتاب داخل کی چې څوک دغه درود شریف وای د مسبخین المنزنه پس سل پیره، اللهم صل علی محمد وعلى آله وبارک وسلم. دغه درود به په دې الفاظو سره وای چې څنګه ما وې دا حدیث کې راغلی دی، نو څومره فائدې به درته میلاو شي. د غر برابر سل پیرې به مسبخین نه پس وای، د غرونو برابر قرض در باندې دی الله به ختم کی. آینده د پر به پتا باندې قرض نه اوړي، او تا سره به د نعمتونو حساب الله نه کوي، الله به به حساب به کتاب جنت ته داخل کی. درود دغه دی، اللهم صل علی محمد وعلى آله وبارک وسلم، اللهم صل علی محمد وعلى آله وبارک وسلم. دغه وظایف زمونږه تاسو شیر کې زمونږ طرف نه به تاسو ته هم اجازت میلاو شي په شیر کولو سره او په لایک کولو سره ان شاء الله. جزاک الله مفتی صاحب محترم، د ظفر الله پېښور نه درود ولغه به نه کاټ کوسټه مخ سکیم تیم ده دی وی چې دا فطرانه نصاب څنګه دی، دا به هر سړی ورکوي، غریب سړی به ورکوي کنه مالدار به ورکوي. فطرانه څوک ظفر الله پېښور نه فطرانه چې چا باندې لازمه ده، هغه کس باندې لازمه ده چې هغه ضرورتونه پوره کیږي، بس دومره اسانه خبره ده. دا سینا چې هغه باندې زکات فرض، زکات بیله مسله، فطرانه بیله مسله، د قربانۍ بیله مسله. چا چې ضرورتونه پوره شوي دي خپل فطرانه به ورکوي، د مشومانو به ورکوي نه بالغو. چې بهر ملک کې څوک کسان دي مزدوري کوي هغه خپل فطرانه ورکوي د بهر ملک په حساب سره، د مشومانو فطرانه به هم ورکوي د بهر ملک په حساب سره. جزاک الله مفتی صاحب محترم، د عتیق مراکړ نه دی وای چې زمونږ د کاروبار د باغو هغه کاروبار د شفتالانو او دې کې موږ ته شکاټنه راځي، هغه قیدانیانو کمپنی ده، د ته شکاټنه موږ غې نه راوړو، خو دې کې موږ بیا شفتالان پک کوو. یا دې کاروبار نور نشته، که نور در سره ني نو خامخا ضرورت ته بیا ته اخله، که نور کټن وینو بل چې نه اخله قیدانیانو نه ما اخله. قیدانیانو ته خیر مره سوازه چې نبی علیہ السلام توهین کوي، ګستخی کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته آخري پیغمبر نه وي غټه ګستخی کوي، نو دا ګستخان دي. کوشش دا کوا چې دوی ته ګټه مره سو چې تا ضرورت په نه پوره کیږي دنه بغیر نو بیا اخلته. جی جزاک الله مفتی صاحب محترم، د الحاج بنیر نه دی چې مونږ تراوت وړاندې کیږو مونږ کله یو آیات نیم پاتې شي په هیر باندې، آیا دا به مونږ بل رکعت وایو که څنګه؟ تاسو په بل رکعت کې ویل شي، سبا په بل سبا ته ویل شي، بل ورځ ویل شي، ختم دی خلاص کړه نیو هغه آیاتونه غلط بیا ویل شي. غوی بکف شمشیر ایک آدمی دوسرے کو غصہ ہوا اور اس غصے میں 6 یا 7 طلاق کیے کہ میں مسجد نہیں جاؤں گا، اب کیا حکم ہے؟ دی جواب خو ما در کړو، بکف شمشیر ما خیال تعالی کالم کړو. د دې جواب دا دی چې دا سکار دی وکي چې خزه ته یو طلاق ورکی چې کله عدت تیر شي. عدت نه مراد شه دی 3 بیماری دي، 3 هیڅ چې تیر شي هغه نه بعد د مسجد تلاړ شي، بیا د خزه سره نو نکاح په نوی مہر سره وتړي. ایک مفتی صاحب ډاکټر وقاص احمد وای چې مفتی صاحب ډاکټر ذکر نایک کے بارے میں سوای څنګه سړی دی، ډیر بهترین سړی دی، ډیر د کار سړی دی، انټرنیشنل لیول باندې ډیر کار کړی دی، اسلام د پر کار کوي، د مسلک د پر کار نه کوي. څوک چې د اسلام د پر کار کوي مسلک د پر کار نه کوي زمونږ د سر ګلونه دي، سر ګلونه دي. او ذاکر نایک چې دا غد اسلام د پر دومره ډیر کار کړی دی چې انډیا خپل وطن نه وباسه، هندوستان چې ته هندوان مسلمان ہے، اسلام صحیح تشریح کوي، او امریکای بن کړي، برتانیې بن کړي، ملیشیا کې چې د غریب مهاجر دی، د
مهاجرو زندگی تیری صرف د اسلام صحیح بیانولو په وجه باندې دا سزا ورته ملاو شوی. نو ذاکر نایک بیانونه اوریدل، مناظره اوریدل، دا ډیر ښه کار کړی دی، علمي لیول باندې ډیر ښه کار کړی، کار کوي. الله دې ورته عمر کې برکت واشي. او مسلک د پاره کار نه کوي، اسلام د پاره کار کوي. ذاکر نایک په دې ځان پوهوه. محمد سلمان حنفي وایي چې د ابراهیم علیه السلام دا ګډ غوښه چا خوړلې وه، ما خو نه وه خوړلې. محمد سلمان حنفي صاحب نه تا خوړلې وه نه ما خوړلې وه، نو څه کار ورسره لري؟ بهر صورت د دې جواب دا دی چې کله د ابراهیم علیه السلام یا د موسی علیه السلام مخکې امتونو کې به چې کومه صدقه به چې وشوه، هغه به چا خوړله نه، هغه به ته به اور راغی چې قبوله صدقه به وه، اور به راغی، اور به وسوځوله. زکات په داسې و، نه مال غنیمت. مال غنیمت په چې راجمع کړو یو ځای کې به جمع کړو چې اور به راغی او به سوځو، گویا کې دا جهاد قبول شو. نو دارنګه صدقه وه چې قبوله صدقه وه، هغې ته به اور راغی. چې قبوله به نه وه، هغه خو بیا به دا ګد مد خوړو، د بار ګرځي را ګرځي سوي د مرغان ټپوسانو به خوړه. او د ابراهیم علیه السلام صدقه خو قبوله وه، نو دا به خامخا اور رغلی، هغه ګډ به سوځولي. محمد سلمان حنفي صاحب امید دی چې سر به خلاص شوي وي او بیا به داسې سوال تپوس نه کوي، دا امید هم دی. مفتی صاحب اب هم هلال کمیټې کې 7 روزه عید کوي. یا مفتی چې کم د خوخه وي چې څوک اول وویني، که په پلزي صاحب اول ویلیدل نو اول غسر را عید کوه، که د کمیټې هلال کمیټې ولې اول چې څوک یو ویني غسر عید کوه، ها چې ټولو نه اول څوک وویني خواري محنت وکړي غسر عید کوه. शाहिद खान यूसुफजी हुई अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती से हमारी बहन वो गरीब लिख हमारा बाप उसको उशर गंदम ज़कात ना निशी वर्कवले जवाब में दरकड़े प्लार दे वर्ता उशर निशी वर्कवले लाउड स्पीकर बाने तरावी कवल बेहतर खबरान द वाकास अहमद से लाउड स्पीकर बाने तिलावतुना कवल नदी पक چې کم خلک درغلی تراوت هغه خو آسه اوري نو لوډ سپیکر باندې سره کوي. لوډ سپیکر په تراو کې لګول نه دی پکار. ښه سورۃ البقره دا آیات ولې را لګلې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم. شیطان تاسو ته وی چې شیطان تاسو ته داسې امیدونه درکوي چې صدقې مه کوه غریب بشي، او تاسو ته د فحشۍ حکم کوي. والله پاک تاسو ته امید درکوي، یقین درکوي، مغفرت او د فضل، یعنی ډېر چې صدقو سره به تاسو ته رزق زیاتیږي. او الله پاک ډېر وسیع علم والا دی. نمبر بکف شمشیر تا ته په دغه کې راځي که نه؟ تاسو ته مخکې راځي لیکلی شوی دی. څه نمبر دی؟ 0325 950 950 61 65 0325 950 61 65 دا دارالفتاح نمبر دی. قاری نعیم ترابی صاحب په دارالفتاح نمبر کال وکړه، بیا به تاسو سره خبرې وکړه چې پروګرام ختم شي. زبیر احمد زبیر وایي السلام علیکم، واتس اپ نمبر دو پلیز. نو وروستو ما سره خبرې وکړه. مفتی صاحب ډېره مننه، تاسو ته جواب. خو مفتی صاحب ما ته پته نه وه، اوس زما روژه مکروه شوې ده که نه؟ نه، تا ته چې پته نه وه بس تېرې کړې دي، مالګه دې تېره نه کړله نو بس روژه دې شوې ده. مفتی صاحب نسوارو سره روژه ماتېږي او نسوار تېرېږي روژه ورسره ماتېږي. مفتی صاحب د الرجي دپاره وظیفه یا میډیکل راته وښیه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء السميع العليم. درې پھر سارو مقام ہے. پیٹ اکثر خراب ہوتا ہے، درد ہو دعا کرے اللہ پاک ته شفا کامل عاجله درکړي. چې کله درد وي لاس پې کدا درې واره وایه چې بسم الله الرحمن الرحیم، و پیرې وایه چې اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد وحاذر، درد به ختم شي. بکف شمشیر وایي چې مفتی وعلیکم السلام. مفتی صاحب والله خوش رہے، کچھ مشکلات ہے. بکف شمشیر اللہ دې مشکلات حل کی، مسئلے د ټول حل کی. تراویح کې او که مفتی صاحب قائد جمعیت حلمانه وزیر ماسم باره کې حق خبره وکړه نو بیا به مفتی صاحب پسې بغا پیوتیانو. عبدالسلام السلام علیکم. روزے کې سیاسی خبرې نه پکار کرنا،
روژه ده یوه روژه په دې احترام وکړئ په دې کې د سیاسي خبرې چې ته کوې نو خامخا در پسې نوره سیاسي مخالفینه پوهېږي نه نو هغه غلط الزامونه تهمت در باندې لګوي نو تهمت چې ولګي خو هغه روژه خرابه شوه ستا په وجه باندې ولې خلکو روژه خرابه نو ځکه سیاسي خبرونه زه په روژې کې اجتناب کوم زه جلسې او جلوسونه مه کوئ په روژې کې یوه روژه ده په کال کې بیا به راځي او که نه په دې کې ته غلط پوسټونه کوې او جلسې او جلوسونه کوې سیاسي ته ټول 11 میاشتې سیاست کوه خو د یوه روژه چې دا په دې کې ځان ته وساته کم از کم په دې یوه روژه کې الله عبادت وکړه الله نه خپله ځان وبخه په الله باندې کنه د وبخه د جبرئیل امین بد دعا به وي شي وي چې الله دې هلاک کی او نبی علی السلام بد دعا به وي چې نبی علی السلام فرمایي چې امین الله دې تباہ او برباد کی دا بدبخت سړی چې روزه 13 شو دی الله باندې ځان نو بخي نو سیاسي پوسټونو نه بالکل ځان وسته زما आवाज چې تاسو تراسي ټول خلکو ته دا आवाज ورسوي چې د روزه کې په الله باندې ځان وبخي کني به روزه منی سي اسه بدن ته تکلیف مور کوي نبی علی السلام فرمایي چې اسه خلما بندوي چې په بدن باندې لوګه 13 کې وطن د 13 کې او روح الله خان صاحب بیا ورستو ما سره کال وکړ جی جزاک الله مفتی سي محترم دا ابو عاکف دی وای چې دا قطر نه درین کړی دی او دی وای چې اډوانس کې مخکې زکات ورکول د څنګه حکم ورکول شي اډوانس کې زکات ورکې ځان سره ولي کې چې کله کال پورا شي بیا هغه ته منفي کې وسیم افریدی پلار می بیمار یا الله شفا کامل عاجله ورکې وسیم صاحب افریدی پلار ته ابرار خان ها و جزاک الله مفتی سي محترم دا بل مرګره تاسو کوي د قطر نه د دویم سوال دی وی چې مونږه پاکستان کې و دلته قطر ته چرالو قطر کې روجا و پاکستان کې زمونږه روجا نه و نو دلته کې زمونږه چې اختر شي په 2800 روجو باندې زمونږه اختر راځي اختر به وکړي نو بیا روجا وسته بیا به کله اختر تیر شي بیا روجا وسته ابرار وای چې خلکو ته ډیره फायदा ورسېده الله پاک ته تاسو مسلې حل کی ابرار سه مسلې یاد الله تاسو حل کی زړه مرادونه دي پورا کی الله دې مسافر خپل وطن ته راولي بنده نه چیز وای چې ودار پر چیز لې دې جواب می درکو چې اخستلې شي عبدالرحمن نکاخیل وای څوک ته دا کړه میسج میسج تا کړه اگر 400 رکعات تراوی پاتې شي نو وتر نرستو کول شي چانه چې تراوی پاتې شي او وتر نه بعد کول شي چې مونږ کې سجده تلاوت امام صاحب او ونکی غلط آیات کې وو کې نو مونږ صحیح شو مونږ خو صحیح شو خو ګناګار شو او بیا د غنشته قضای نشته مفتی صاحب واتس اپ نمبر ما درته وای زبیر احمد صاحب چې رستو ما تکالو کا د دارالافتا په نمبر باندې مفتی صاحب تاسو پروګرام ګورم محمد جمبو مسعود الله دې اجر درکړي سلام جی صرف او صرف قتل نه شیر کولو کوشش زیات نه زیات وکړي په ګروپونو کې زیات نه زیات شیر کړي چې خلکو ته ډیره फायदा ورسي السلام علیکم مفتی صاحب محمد اقبال وای زمونږ په جماعت کې افغانی مولانا دی چې هغه ته مونږه 200 روپۍ د یو کور په سر ورکو او زمونږ په محله کې 70 کورونه دي نو سرسیا فطرانه ورکول پکار دي او چې کله په چوټۍ زی فطرانه ورکول شو او چې کله په چوټۍ لاړ شي نو کله 13 میاشتې پورې نوي نو دغه تنخواه مولانا صاحب ته دو تنخواه حلاله ده جی بالکل حلاله تاسو چې په خپل خوشاله ورکای 3 میاشتې چټي ورکوي نو تنخواه ورته حلاله او فطرانه چې غریب دی ورکول شي امام ته په هغه امام ته نشه ورکول چې هغه ته دی ویلي چې زبتا ته مت سره تراوی کای زب بیا ته سرسیا درکو دا د ورتنی ویلي امام ته ورکول شي چې غریبي مفتی صاحب دا سے ذائق المنس کی چې حالت مسجد نوی او شهر هم لري 4-5 کیلومتر جمیل موز نکی نه پدې کې جمیل موز نکی په داسې علاقہ کې چې هغه خپل خار نوی او خار ته نږدې نوی بالکل فنا شهر نوی نکی ظفر خان جزاک الله چې فرض منځ لاش تراویح شروع وي نو فرض به کوي کا تراویح پهله به فرض وکړي ځان دا رستو به تراویح کې شریک شي څومره تراویح درنه لاړې هغه به رستو بیا وکړي وترو نه بعد ګلدار ماشاءالله جزاک الله نذیر افریدی سلام کړی وعلیکم السلام او محمد بلال زازی وی چې زنده باد جناب محترم مفتی غلام فرید صاحب الله دې تاسو مسلې حل کړي الله دې زړه مرادونه پورا کړي مفتی صاحب زما دعا خویان دي دا هغې وی مونږ په اتقاف ته کینو هغه کې نستی شي او که
دواړه یو ځای د دوا څه شي زما دوا خویان څه شي شفیع الله سوي چې زما دوا خویان دي خوریان دي کوي دواړه کېنستل شي خويندې دي نو خويندې دي دواړه کېنستل شي په یو ځای باندې مرزا خان نن اسلامي تاریخ سوم دی نن 15 رمضان دی 15 محترم دا ملګری تاسو کړی خو انجلسمه روزه ده 13 شوله 15 کنه سبا 16 ده بکف شمشیر الله پاک ته حافظه مضبوطه کی سر باندې لاس دا فرضونه بعد یا قوی یو لاس پر وای الله دې تاسو عمر کی برکت واچي زر وای مفتی سي محترم دا خورشید سوات نه دی وای چې زما کور ولغه امید دی وغیره په خوب کې زما پلار رالو بنگړی ورکوله هغه زما پلار وفات شوی دی د دې زما خورته پلار بنگړی ورکړ کور ولته جی کور ولته به الله ډیر خیرونه ورسي ان شاء الله سراج احمد وای چې اگر لڑکی کو خبر نه اور اسکی ولی یو جینای دا غي ته پته نه پلار نکاح وتړ چې دې ته پته ولګي دا وای چې دا ماته منظور نه دی دا نکاح نه کیږي بالغ جینای شي دا نکاح نه دی شي زنده‌باد مفتی صاحب شاه مهربان وای چې امید لرو چې تاسو به په دې ټول پروګرام کې د سیاسي جواب بالکل ما ورکوي که هغه هر څوک وي ان شاء الله د پروګرام نه بعد ډیر خلک فائدہ ان شاء الله شاه مهربان صاحب یقینا چې خپل خبره دی وکړه په رمضان کې چې موږ سیاسي خبرې کوو نو سیاست د پر یو لس میاشتې پراتی د رمضان کې به ان شاء الله چې د دې جواب چاته نه ورکو نو دا خپل روزانه خرابو د بل چول نه خرابو چې بل څوک مونږ ته بدر دوی کنځلې کې خروجه خراب شه زمونږ په وجه باندې جب سجده تلاوت زیادہ ہو جائے تو ادائی کا طریقہ کیا ہے بس یو اندازہ به ولګا چې مثلا 1000 دی یا 2000 یو اندازې مطابق به هغه به ادا کې لګي به ادا کوي جواد علی وعلیکم السلام علیکم احمد صاحب ماشاءالله مفتی صاحب او زاهد افریدی سلام کړي وعلیکم السلام مفتی سے داسې ځای کې مونږ کی شهالت مسجد نوي نا جمعه مونږ پکې نه کیږي چې خار نوي تاسو رښتا داسې جمعه منځ د لپاره ضروری دي چې خار به یا به لوی کلی وي او یا بعد هغه کلی لوی کلی او د خار فناوي یعنی حدود به وي حدود کیلومتر 2 کیلومتر دومره دنه چې لري نه کیږي جواد علی ته سلام راغې او زمونږ پروګرام زیات نه زیات په گروپونو کې شیر کړي الله دې تاسو له اجر عظیم درکړي په د رمضان کې یو ځل شیر کې ګوره کې 70,000 او یا ځل تاسو شیر کې دومره ثواب به درته ملاوي شي په یو مسله ز کولو سلو نفل ثواب ملويږي او په رمضان کې په یو مسله باندې 100 ته 75 کې ضرب ورکا په 7 صورت جوړیږي 7000 نه زیات ثواب ملويږي د نفلونو دا ثوابونه درته ملي घर में औरत को बजमात नमाज पढ़ना औरत किस तरह सफबंदी करे क्योंकि इसमें महरम और गैर सड़ी बा रस्तु در پسې ودري کا یو دعاوي الکان با رستو ودري او خزه با رستو ودري محرم او غیر محرم ټول به یو ځای ودري ورسته به ودري الله پاک ته زمونږ اوریدون کې څومره د دنیا آخرت ته الله خیستا کی الله پاک ته زړه مرادونه پورا کی الله دې پرانو ته شفا کامله اجل ور یا الله څومره بیماران دې شفا کامله اجل ور کی چا اولاد نشته یا الله نرینا اولاد نصیب یا الله چې چا ودونه نشته پزړو پورې ودونه ورته نصیب کی کور کې به اتفاقای ختم کې نه اتفاقای ختم کې اتفاق راولي مینا محبت د خزه خوان په منځ کې راو او یا الله دعا وکي چې چا زړه مرادونه ټول شریع حاجات پورا کی وطن ته مسافر سالم او غانم راولي خپل بچو ته سالم او غانم مسافرین راولي او یا الله مونږ ته په قران او حديث صحیح پوهه نصیب کا عمل ور توفیق ور نصیب کې او یا الله مونږه دین سره مینا محبت جوړ کې علماء کرام سره مینا محبت جوړ کې یا الله اسلام د پاره چې په کم منهج باندې په کومه طریقه او په کم ځای کې سو کار کوي یا الله تعالی هغه ته ترقی نصیب کی یا الله غته غلبا نصیب کی یا الله زمون ملک اسلامی نظام نافذ و دائم کی یا الله زمون ملک اسلامی نظام نافذ و دائم کی یا الله زمون اسلامی ملک اسلامی نظام راولي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد